امام شافعي رحمت الله علیه په باره کې راځي چې دو یو پیره د مکې نه مدینې منورې ته سفر کولو. نو هغه زمانه کې خو سپرلی نه وي، خلکو به پیاده سفرونه کول په آسونو باندې، په اوښانو باندې. نو امام شافعي رحمت الله علیه 14 ورځې سفر وکړو د مکې نه مدینې منورې ته، او په دې 14 ورځو کې امام شافعي رحمت الله علیه 14 ختمونه وکړل د قران کریمو. دا هغه ذراتو چې لکه دوی په سفر کې هم دوی د الله تعالی د کلام دومره خاص خیال ساتلو چې د هغې تلاوت چې د هغه به هم نه پرېښودلو. نن سبا موږ او تاسو وګورو په نننیو ورځو کې تا د سهار نه واله اوسه پورې وټساپ څو پېرې چیک کړی دی، او تا سهار نه واله اوسه پورې یوټیوب څو پېرې کولاو کړی، دغه شان تا سهار نه واله اوسه پورې میسنجر دا څو پېرې کولاو کړی دی. خو که اوس درته ما دا وویلو چې په نن ورځ چې قرآن کریم چا کولاو کړی دی، دلته چې دا څونه کسان ناست دي دا ماله جواب نشي راکولی. لکه موږ دومره شاته غورځېدلي یو چې زه سهار راپاڅمه نو زما لومبنی نظر چې دا په موبایل باندې لګي. بعضې سټیم کې خو هغه خلکو چې دوی به سر راپاڅېدلو د دوی نظر به قرآن کریم باندې لګېدلو. نن سبا موږ او تاسو موبایل او د سوشل میډیا استعمال دومره لرې بوتلي یو چې زه سهار راپاڅم نو زما لومبنی نظر چې دا په موبایل باندې لګي.